بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. صدقت يا رب العالمين. دينا واقعة لسيدنا إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام شروكي الله رب العزت ديكم هوا خبري را حقیقتكي كمي چه دا إبراهيم عليه الصلاة والسلام او دا دو والد چه كم كافر دا غسر شوي او دا توحيد اغا خبري دا الله دا وحدانيت اغا خبري. الله رب العزت فرمائي واتل عليهم ولولا بديو باندي ولولا بديو باندي نبأ إبراهيم واقعا دا إبراهيم عليه السلام ولولا بديو باندي واقعا دا إبراهيم عليه السلام إذ قال فهغ وحكي لأبيه إذ قال فهغ وحكي شوه إبراهيم عليه السلام لأبيه خبل فلابنا وقومه وخبل قوم ما تعبدون د سشي بندگی تاسو کوي تاسو د سشي عبادت کوي. ابراهيم عليه السلام چې کوم قوم کې پیدا شو هغه خلکو باندې یعنی بت پرستی کول او نمرود پسې وځي هغه ته به سجده لګول ورته ما تعبدون د سشي بندگی کوي سشي ته سجده لګوي. قالوا ورته نعبد اصناما من عبادت کو د بوتان عزتمندو دا بوتانو عزتمندو دا غی بندگی کو دا غی عبادت کو فنظل لها عاکفین او من گرزو دیتا دفارا من گرزو دیتا دفارا عاکفین عابدین قائمین عبادت کو ان کی ہمیشہ وی من جنی عبادت کو دا چاہ دا بوتانوی خوشی من عبادت کو دا بوتانو فنظل لها عاکفین او دیل گرزو سو گرزو دا دی بوتانو دا بارا عابدین عاکمین عابدین عبادت کوگی قائمین ہمیشہ یوا یا فنظل لها عاکفین دیورتی من گرزو طول رز یا طول رزو دا دی مخیط عاکفین سرٹیوی من ورطا بس قطعی دی دا جو بویو چی دا دی یعنی بس من دی دا صرف قطع کری دی بوتانو. ابراهيم عليه السلام ورته قال هل اسبر تا مقابل کوم کس هغه ته وداغي مطابق جواب ورکړي هغه متيوکس تا ته چې علي بای نه دی ویلي او ته هغه ته لګیاي چې تاسو ټول د حدیث خلاف یو بخاری شریف کې دا راغلي او قران په دغه صورت کې دا راغلي دی دا چې دلایل دا چې دا نسې قطعي دی او دا چې دلیل قطعي دی او دا چې دا په دلالت النص سره ثابت دی او دا په په پلان شو بڑی نه دا هغه بای هغه عالم باندې کویږي او ته یو کس یو استاد دراغلی چې دایله مخیری کتاب راته شروع اخیری کتاب راته هغه یې اخیری کتاب ولې دې ته مسلمان ته غزاره د بخاری شریف ته شروع چې بخاری شریف ته شروع کړي نه یې چې آیات دا غلې کې هغه کوم دا آیات دا نه خو ورپسې د استاد دا بنگلی شانتي پکې سي او جو ما وی کنه په څه کوی ته ځان تعلیم ته کوته خبره ده سره الله دې ما ویرام سره د ذکر کې یو مشهودات ته ورته سي دا بغلی په کې حساب راځي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَحْنُ خبر داوا قالوا نعبد اصنام وای من بندگی کو د بوتان فنظل لها نو من ګرځو د دې لپاره بیا عاکفین عبادت کوونکی. ابراهيم عليه السلام ورته اوس ډول نه راځي د ذهن مطابق هل يسمعونكم آیا چې تاسو دې ته आवाज وکړو نو دا اوري دا تاسو ته आवाज اوري هل يسمعونكم آیا اوري دا اس په هغه وخت کې دونه چې تاسو ورته आवाज وکړي چې کله ورته आवाज وکړي نو دې आवाज اوري او ينفعونكم یا فائدہ درکول شي او يضرون یا ضرر ورکول شي ينفعونكم هغه مخاطب یو دور غایب
آیا فائدہ درکولی شي او یضرون یا ضرر ورکولی شي قالو دی ورته وی نه داسې خو نه ده بل وجدنا بلکې موږ موندلي آبانا پلار دیکونه خپل کذالک یفعلون چې دغه شان به کول یا کذالک کانو یفعلون کذالک چې دغه شان کانو وو زموږ پلارونه دیکونه یفعلون چې دا کار به کوي دا کار یعنی مطلب دا دی چې موږ قبول د قول د مجتهد کو بلا دلیل موږ مجتهد پسې موږ روان یو پسې بغیر د دلیل او ته په دین کې دلیل وایې موږ د دلیل پسې موږ بغیر د دلیل روان لا دې کوم دا کار کړی بس موږ روان خیر اوس خبره ده هل يسمعونكم ورتيون يستدعون به هغه وخت چې تاسو راغلي دي تاسو هغه بلاوي او وزنوري او تاسو سره ضرر درکولی شي نقصان درکولی شي دی ورته نه نه داسې خبره نه ده داسې خبره نه بلکې زموږ پلار نیکونو به دا کار کوو زموږ پلار نیکونو به دا کار کوو کذالک یفعلون یومدک نو دکه شدل په محلاتو کې محلو کې څومره چې یا په علاقو کې چې کوم څیز رواج اوس دین هر ځای کې دي دلته څلور رکعات د مازدیګر دلته دی په امریکا کې دی برتانیې کې دی بار ځای کې اوس دستا رواج ځان لري ته چې دې مونږ پسې سکے الوا ور پسې راځي نو د دبای چې مونږ چا داسې دی یو کنه چا نه کې کار کړي کنه دا عمل وکا چې وایي سر منځونه په باطلې روزه په باطله دا هغه سبب وبسې کارس په باطله باغې خبير اخلي دې چې د الله وخت مولا دې عبد الله وخت مال ربل ګر کړ دې لاندې کړ دې خدای پاک په بخښنو بخیرا چې هغه داسې مضبوط روز پرشتو سره روز داسې لګي بس جهاد وسه دا پردي مال ګر کړ دې باغې دې تخبر اخیو د تربیت سپرګي ورته او په یو سنت په دې نه کېږي دا خبره داسې ده چې دا اوس د ضرورت دې ټیم کې حدیثو کې راځي چې مړ څنګه یو کس وفات شو وې دې داسې شګو یا دې سمندر د گزار شپدا سوارولېګل دې بلا سوار ځان په مضبوط کی او ګدا سوارونه لېګل بیا دې چې دې خپل عمل یې وکړي تو عمل یې نه بل بیا دې ګرځي بس خبره داسې ده نه چې څه ضروري څه دي هغه کول پکار دي موږ غیر ضروري کېږي هغه جمعې کو ولیکن ذکر کو چې بیا مزنانه بدګړي خدای جمعه وکړه ورسره د خالد درجه خیرات هم وکړه د رواج نه بمروږي ډبل کار کوي ثواب کوي دا مسله وکړه بیا ورانی رواج خلاف ختم وکړه سبا د خبره خو نه ده خدا ته بچته باندې کېږي یو غریب وي هغه به د دوایي وسیله کیږي دغه د یو غریب وي هغه په کور کې څه چت رواني هغه په خپل څه وو مسله وي هغه د ولا خوراک مسله دغه مله دغه ډېر خبرې دواړه نه چاته به د پیسو ضرورت نو بلې شانتي هغه غریب له پیسې ورکا به ځان ډوړو ولې خو دغه موږ نه کوو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا دا موږ نه کوو هرګز نه کوو ځکه نه کوو چې پای کې موږ نشته غریب له پټې پیسې ورکړي نو چې وایي داسې دوه دیګه پاخه کړي او 50 زنانه مخرجو 50 کلو د خبرو رسېږي چې د پلانکی زوی چې دی نو هغه داسې جمعه وکړه اگر که دا بیا بل شنه بل شم خبرې دې ځکه جړا یو چې ګورنمنت اخوا کیږي دا د پلانکی د چې څنګه چلوي دا بیا دې خبره داسې نه چې ضروري کوم بیا وایي ادوا الګه چې واده دې په ډولو په سونا او سپیشل کې دی رحمان بابو چې واده دې په ډولو په سونا او سپیشل سره کې اوس ول چې نتیجه راځي ځان تیار ساته کړه وایي زبر کوي نیک کوي ته وایي چې دا بجګر مو څه خبرې ته وایي چې د پولیس شیخ دوست بیا ته وګوره هغه هم چې وایي واس مې نه رسېده سو کوم واس مې نه رسېده الله دې خبره داسې ده رواجي کارونه بدل شاته ورته زمون په علاقو کې رواج دي چې زنانه مړ شي اوس ولا بل په کتابونو کې دا سبب د فقې په عبارت کتابونو کې راغلي دي یو کس وفات چې د دې ګیره نشي منځولې د دې وخت نشي منځولې د دې روکان نشي او ځانګړ د سنتو خلاف وړي وغیرہ دې د دې ته اوس پتا حالت باندې بلکې په کتابونو دا مسله ده چې ته هغه خیر وو بیا چاته بحث راغی مو ولا سبب مو ولا يختبر يوم اخبار اوالي بل اخبار اوالي كل سبب
خمړې چې کله لامبې نو چې څومره مولا بولم چې څومره نږدې رشته داران ولامبو څومره نږدې وارثان وي حق د هغې باندې دی چې یې لامبې پردي کس به مړو ته نه بوځي که خپل د هغه رشته دار وي هغه هم دی حتی الوصل لرې ساتي ونن سبا اسم د ځینې وخت د ځنکدن نه پس د ګناه آثار یو نه وي هر نه تاسو به د سره به چا لیدلي دي بعضې خو یو نیم وخت انسان دی که چېرته څه آثار په مړي راښکاره شو نو خپل کس یې د شرمه پټ ساتلی شو پردي کس بیا دا پټ ساتي دا مړی وایي چې ما خو لیده دا چلو شو بل اسم مړي د دوه پېرې غسل ورکړي یو پیره په اسپتال کې به غسل ورکړي مثال بیا به کول دوه پیرې دا د مړي پرده اوچته کړو دا حرام دي یو پیره د هغه ضرورت دی تا ته اجازت دی په دویمه پیره دغه غسل ورکړو دا حرام دی مړي یو پیره د ضرورت چې څنګه غسل دی هغه ورته ورکړه ته مطابق تا د جنازې څه ضروري نه دي جنازې سره ته چې خطبه کېږي ګنټه مخکې ورته دوه ګنټې مخکې ورته خبره داسې ده احتیاط پکار دی احتیاط پکار دی ډېر زیات په پته نه لګي الله دې باندې سس کوس شریعت رانه د څه تقاضا کوي او موږ په سس سيزونو باندې سره په سس باندې اخلي شریعت د څه شي تقاضا کوي او موږ کوم طرف ته روان ټول رواجي کارونه طرف نه شریعت چې د څه غواړي هغه سيزونه پوره کړه مدد ته وي څوک هم ورته د مولوي صاحب ورته ورته د جنازه باره کې چې راځي چې ولي به جنازه نه یې کړې ولي ته دا اختیار شته چې بیا هم جنازه کولی شي هم کس ته دی مطلب دا دی چې دا سړی نږدې وي څومره دی په مړي ښه دردېږي دلته درد میلاوي چې دې جنازه وکړي دی به د زړه نه دعا وغواړي اوس که ته صرف ما بوځې چې راشه ته ورته قبر ته ختمونه کوه نو هسې به زبانې حق به غوستا یم چې به یې ته به خفه کېږي اوس خو هغه درد خو ما ته میلاو نه دی کوم چې دا ته مې ستا خپل حقیقي وارث دی احتیاط لږ پکار دی لږ سبق ورپسې وایي ته ورپسې وایي پابندي وکړه د شریعت پلار مړ شو چې هغه څه ګناهونه کوي زوی یې مکه ګناه کوي که هغه ځمکه ګیره کړې زوی یې ګیري که هغه مال والو زوی یې وایي که ورځي یې وایي پسي یې وایي رونه یې وایي خوریان یې وایي ټول په عقل سیس کې ورختوي نو فرق څه شو فرق څه شو دا د مړي نه څه عبرت واخیست رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه څیز ډېر یاد کړي په کوم څیز سره چې عزتونه ختمېږي هغه حدیث مفهوم دی خبره داسې ده چې د مړي به یې دا مې صرف خبره دې ونه وکړله چې دې قالو بل وجدنا آبانا بلکې موندلي وو موږ خپل پلاران کذلک یفعلون چې یې به دغسې کول کذلک کانو یفعلون نو هغې چې دا کار به یې کوو قال دغه ورته وویل سیرت ابراهیم علیه السلام ورته افرأیتم خبر راکړئ ما ته ما کنتم تعبدون ما د هغه څه کنتم تعبدون چې تاسې عبادت کوئ یا افرأیتم معنا دا شو خبر معنا انتولیو اطلاع حاصله کې واورئ پوه شئ ما د هغه څه کنتم تعبدون چې تاسې بندګي کوئ انتم تاسو و آباؤکم و پلار نیکونو ستاسو لقدمونو لنبانو اغروانو فإنهم بس یقیناً دوی عدو لی دشمنان زما سره زما دشمنی ده الا رب العالمین مگر رب د عالم سره نشته مگر رب د عالم سره نشته الذي هغه رب خلقني چې پیدا کړی دی ما لره فهو یهدین او بیا تربیت کوي زما رب چې هغه ما لره پیدا کړی دی او بیا زما تربیت کوي کاکا والحمد لله رب العالمین ټول صفتونه د خدایتوب چا لره دي ټول ثنا صفتونه چا لره دي وایي رب العالمین لره چې رب د عالم دی تربیت کوونکی د عالم څومره چې دا څومره چې نیکان خلک دي څومره چې پیغمبران دي الکه کاکا په ټول علاقه کې یو کس گزر دی کنه ډېر شته په ټول علاقه کې دوه کس گزر دي نه بعضې ولیان پیغمبران نه چې هر سړی ولی او پیغمبر سړی خو نه دی نو دغه لږ اولیا کړي که دا لږ مسلمانان دي که ډېر دي داسې دي ټولو مخلوقاتو تربیت کوونکی الله خالق حقیقي تکا الله
خبردارا الذي هغه ذات خلقني چې پیدا کړی دی ما لرا فهو يهدي بیا تربیت کوي ما لرا بیا ما ته سم لار کوي رهنمایي کوي زما والذي هغه الله هو يطعمني هغه خالق چې هغه طعام را کوي ما لرا ويسقي او سرا کوي سکول کوي په ما باندې او برا کوي ما لرا چې الله رب العزت له وی پیدا کړی دا چا پیدا کړی وای الله تعالی الله طاقت درته د بدو بوس کی غټ غټ داوی بکې سس په پته نه لګي د سس بکې هر کس تا چا د بغاوت سره تر باندې رسیدلې د چا د شری سره د بلا تر تیر رسیدلې سره د بغاوت جانانه ارت تانه ګرځي تعجب نه په دومره رقیبانو کې ژوند خبره ده چې څوک د بغاوت اخیری هغه د غره اخیری سره حدونه کراس کوي او څوک داسې دي څوک راس سره د پمندارې دور روان دي نظام داسې جوړ دی او څوک راس سره د بلاندې ورځي برکې پیدا او چې خدای پاک اوس کومې دا چاته را پیدا کړه چاته می چاته و هغه راغله خو سبا بس چل ما سره خو څوک کار نشته خبره داسې ده نو الله رب العزت فرمایي وی دو ابراهيم عليه السلام هغه الله چې هغه مال طعام راکړي او مال رسول راکړي او برا کوي یا په ما باندې سکول کوي او په ما باندې خوړل کوي و اذا مرضت او هر کله چې زه بیمار شم او هو یشفي هغه څه کوي هغه شفا راکوي هغه ذات کا بیمارول څوک کوي الله اخ کول څوک کوي الله ابراهيم عليه السلام نسبت د بیماری ځان ته وکړه یو وجدار چې عام تور اکثر بیماری داسې وي چې د انسان د خپل او انسان د صفای خیالونه ساتي انسان چې مریض هغه شان ګرم او یخ په یو ځای باندې وغیرہ نو نسبت د ځان طرف ته یو تخصصا من سوء الادب د بچکیدو د بیا د بینا چې د بیا د بینا لفظ هغه امکان هم پکې رانشي اوس ابراهيم عليه السلام په سبب د ویلا موږ دا د خو خبرو ته ورسو نو چې د دغه کې د سره د دې شایبه رانشي نو د بیماری نسبت ځان ته وکړو د شفا نسبت چاته وکړو الله رب العزت ته هو اذا مرضت بدلنه بګینه نه کې مړوشي مخلبس کوونه ورکوا بل څو خدای داسې مافدا ضرور بل اورېدل خدای پاک داسې موږ لیدلی نو ویلای یاد پکار دی و اذا مرضت فهو يشفي او هر کله چې زه بیمار شم نو دا ذات چې هغه بیا شفا راکوي والذي هغه ذات یمیتونی چې ما لره به مړ کوي چې مړ کوي ما لره ثم یحیی بیا به زندگی راکوي کاکا نو بیا زندگی را هلته به بیا پته لګي چې دنیا کې د څه وکړل هغه به هلته بیا ریوي خان والذي او هغه ذات اطمع چې زه تمه ساتم ان یغفر لي چې بخنه وکړي ما ته خطیئتي د ګناهونو زما یوم الدین په ورځ د جزا وې کاکا ته وې زه تمه ساتم د رب العزت نه چې ما ته په بخنه وکړي ابراهيم عليه السلام وایي ابراهيم عليه السلام د سره ګناه معصوم دی ګناه نه لري زموږ د عقیده د اهل سنت والجماعت چې پیغمبران د ګناه نه پاک دي اغم دا وي تم دا وي هغه د ګناه نه پاک دي الله ته ورسري جړاګان دي الله هو ایزب تعالی ابراهيم ربو بکلمات الله د امتحاناتو نه مراتیر کو پوجي چې تیاری نیول خو وي بل بلاد نیمونه په څه سختې په تیری کی بس هغه دی چې پیدا او در ارمیز دې د دې کافر چې دې پاکي دې مقصد چلیږي ابراهيم عليه السلام الله رب العزت فرمایي بلا امتحانات مې پیرا وسر بیا می امام وګرځو داخل هغه باندې دومره امتحانات راغلي والله ته دومره جړاګانې کوي ډېر زیاتې به جړاګانې کوي او زه دې عبادت نه کوو هر څه دې نه کوو موږ هم داوي نه د دې داوي لپاره بلکې دغه محنت هم پکار الله دې توفیق راکړي الله ابراهيم عليه السلام وی دا هغه ذات چې زدم ساتم چې بخنه مو کی ماته د ګناهونو زما یوم الدین په ورځ د جزا چې ورځ د بدلی په ورځ باندې ربي اے رب زما حبلی راکې ماته راګب کې ماته حکمن حکومت یا حکمن دانشمندی حکمن قوت فیصله قوت فیصله راکې ماته قوت فیصله د ځان نه کمال دي یو کس کې بلا کمالات موجود دي خو دې په یو سیس باندې فیصله نشي کولی دا کمال ورسره دي دا ډکه خبره نشي کولی قوت فیصله راکې والهمني او یو ځکه مال راکې صالحین د دې
نیکانو سره یې کاکا د نیکانو سره یو ځای کېدو هغه که په هر اعتبار سره وي په دنیا کې وي هم کمال دی او که ورسره قبر دې نږدې راغی هم کمال دی داسې بلا څیزونه دي الله موږ بیا باسي واجعل لي وګرځوه ما لره لسان صدق ژبه رښتونې څه لسان صدق ژبه رښتونې کلمة صادقة کلمه صادقه چې مراد د پیغمبري ده په الاخرین په رسلو کې په ذریه په اولاد زما کې نو به قول د اسحاق علیه السلام په اولاد کې 14000 پیغمبران راغلي په بني اسرائیل کې نو خدای پاک زما په اولاد کې چې زما د کلمات صادقه وګرځوا یعنی زما د پیغمبري وګرځوا وجه او په دې باندې بیا دلیل بیا مور ایت د قران شته وجعلني وګرځوا ما لرا من ورثه جنة النعيم من ورثه وارثان جنة النعيم دا هغه جنتنا چې هغه د خوشاله دي هغه د نعمتونو دي استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد سرور خان صاحب رحمهم الله تعالی رحمتا واسعه نور الله مرقده ویو فرمایي جنت النعيم خوشي کی جنتوں میں د خوشاله په جنت الله دې راځي واتل عليهم اولو لبديو باندې نبا ابراهيم واقعات ابراهيم عليه السلام خبر د ابراهيم عليه السلام اصبح وقت قال جبي ويل لابيهم دار بلتا وقومه او قوم بلتا ما تعبدون د سشي بندگی کوي تاسو قالوا ويل نعبدو منگا بندگی کوو اصنامن د بوتانو دا هغه بوتانو چې عزتمند دي ورته عزتمند وکړه اصنامن د بوتانو فنذل لها نو بس بیا ګرځو دي لپاره عاقبین عابدین قائمین عبادت کوونکي ولاړ همیشه یا فنذل لها نو بس ګرځو لها دغه ټول ورځ عاقبین کتشوی سرټیټي ټول راځي دا کچان سرټیټي قال نو فرمایي ابراهيم عليه السلام هل يسمعونكم آیا او استاسو اصبح واقع تدعون چې تاسو ورته आवाज کوي او یا چې ينفعونكم فائدہ درکول شي تاسو ته د معنا فائدہ درکول شي تاسو ته او يضرون یا ضرر ورکول شي قالوا بل وجدنا بلکی مندلی دی منگا آبانا ابتار دیمونا قبلا بل دان دیمونا مندلی کذالکا اندکا شان یفعلون حقیبکا والنمن سکو من قبول لقول ملتحد کو بلا دلیل دلیل با استراک رکا اللہ للمبیوکی خبر داسلا اللہ رب العزت کو فرمسی قال نو فرمائے ابراہیم علیہ السلام افرائیتم خبر شیطاسو خبر دائرہ کے مطلب خبر شیطاسو مالا سبب آرکی کنتم تعبدون جتاسی بندگی کوئے ماہا سب کنتم تعبدون جتاسی بندگی کوئے انتم تاسو نوزور داخل حلق خبقول دا ڈیگران کارے او دا توحید دا عقیدہ دا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ لے یہ بند دو عالم سے خفا میرے لیے ہے مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ فرمائی وہ خبر دا سلا دیول توئی بس خبر شے قدیبان دیا حجی تاسوی بندگی گوے انتم تاسو لار دیکنا لب تمون روڑوان دی فإنہم بس یقینن دی عدو لی دشمنان زماو الا رب العالمین مگر رب عالم الذي غزاد خلقني جي پیدا کړی دی مالا او هو يهدين بس بیا مالا بیا تربیت کوي زما والذي دا غزاد دی والذي غزاد هو يطعمني جي مالا مالا را خورل کوي یا والذي غزاد يطعمني جي مالا طعام را کوي ويسقين او ما باندې کول کوي مالا وګو وغیرہ څومره رسول سونه دی هغه را کوي واذا مرضت بها ورسك بها وقت چې بیمار شم فهو يشفين هغه مالا شفا را کوي شفا څوک کوي الله والذي غزاد يميتوني چې مړ کوي به مالا ثم يحيي بیا به زندگی را کوي مالا بیا به ژوند را کوي مالا ژوند برا کوي مالا والذي هغه نسوک کوي مړ کول ژوند کول وای الله
والذي هغه ذات اطمع چې زته مساتم والذي هغه ذات یا والذي هغه ذات اطمع الله کوم ذات دی هغه ذات دی اطمع چې زته مساتم ايام پردي چې بخنه وکړي ما دا خطيئتي د ګناهونو زما صحیح شو الله هغه ذات دی ټول پکې راځه اسماء موصوله وغیرہ تیریږي الله هغه ذات دی چې بخنه وکوي ما دا خطویتی زدما ذاتم چې بخنه وکوي ما دا خطویتی د ګناهونو زمانو چې څومره دي ګناهونه دي الله تعالی سوچت کا الله ته جړاګانو کا الله به ګناهونه معاف کړي او دا چا در سره حق وي هغه ادا کاوه څومره حقونه در سره هغه ادا کاوه ځان سره اشاره ما امر په پته نه لګي والذي يدعى الله غذات يطمع جزة مساتم يغفر لي چې بخنه وکړي ما دا خطيئتي د ګناهونو زما يوم الدين فورد جزاء رب هب لي اے رب زما هب لي راکي ما دا حکما دانشمندی قوت فیصله والهمني او په وصف ما لرا یوځي ما لرا بسواله دلیکانو سره وجعل لي وغرزو ما لرا لسان صدق جبان رشتونی کلمتا صادقا فی الاخرین برستنو کی وجعل لي وغرزو ما لرا من ورثتی دوارثان جنت النعیم دا جنتنا چغا د خوشالو دی یا د نعمتونو والا د جنتنا الله رب العزت تیرا نصیب کی الله دې توحید په دې کې باندې مضبوط وساتي الله رب العزت دې په نیکانو سره یو ځای کې عمل کوي پولیس راغلي دي مدرسې نه راغلي امداد ورسره الله رب العزت باجت لري او یو تاسو تمام باندې حدیث وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انسان وفات شي د پسې درې عمل مستقیم جاری وي نور څه کړي یو پکې صدقه جاریه هغه تاسو کوي الله رب العزت